دا اوس ملک دی یا دا څه وطن دی یا دا د سړي زامن دی چې ستا په دې ملک نن ناست دي؟ نن څو ورځې وشوې چې ستا په دې جومات کې اوبه نشته. په شرم خو دې هغه و شرمېږي چې پې پوهېږي. شرمېدلی به په شرم څه وشرمېږي. اوبه نشته. زما د کور ټیوبویل چې دی پکې داسې خاورې راوځي چې پناه په خدای. ما خیال دی کال نیم پس به ټولو ته د ګردو بیماری ولګي، شګې پکې راوځي، پوښتنې والی څوک نشته. بیا په دې ټیوبویلونو چې کوم اپریټران هغه د دې سرمایهدارو د مور مړونه دي. ناس خزو سره په کورونو کې او ټیوبویلونه خوشي پریږي، او چې څو وخت ډنډه ورته چړاو شي بیا په یو بل پسې منډې وایي چې هله غریب یم هله غریب یم. خدای دې هلاک کړي داسې غریبان چې اول نوکر وایي ملنګ اول شړی نه مونته او چې وی مونته ویلو 100 ګزه اوږده نه ده، نو اول په مزدورۍ پسې ګرځې هلاک شي، او چې مزدوري درته میلاو شي بیا ښځې سره ناست. دا ستاغه کارپوریشن دی او دا ستاغه کمیټي ده او دا ستاغه د اوبو نظام دی. د بجلیګر مولا په جومات کې اوبه نشته چې خلایم شتا کنزلیم کولی شي د دوی ښځې یادولی. دا ستاسو ملک دی او دا ستاسو وطن دی. خو ډېر شکر دی چې دا صدر سره کېږي الله دې نور زیات. دم قوم سره دمې ته میړه بړوا ملاویږي که نه ده؟ د دمې میړه څوکي بړوای، د خرې میړه څوکي خري. دا دم او خر قوم دی، مړونه به بړواګان او خري. دوی نور د دې زیات قابل دي چې ورسره وشي. کله به اوبه در باندې نه وي، کله ټیوبویلونه به در باندې بند دي، کله به در باندې بجلی بند دي، کله به سړکې ماتي، در په در خاورې په سر به ګرځئ، کله به زوی نه نوکر کېږي. اله زوی مې میشي کړې میشي کړې په شیک او ګرځوی که نو زه څه وکړم. میشي کړې بي ایس سی کړې اف ایس سی کړې، در په در خاورې په سر به ګرځئ. تاسو خدای پرېښی دی، د خدای دینم پرېښی دی، د خدای رسولم پرېښی دی، نو خدای تاسو پرېښي. کم خلکو چې خدای له ځان وقف کړی هغې پسې هم ډرامې کوئ. هغوی هم هغه خپلې نیکۍ کولو ته نه پرېږدئ. دا څه د ټوکو خبره ده چې یو سړی کور بال بچ پریږدي او یو کال له بار ملکونو کې ګرځي، 4 میاشتو له ګرځي، 40 ورځو له ګرځي. دا څه ټوکي؟ دا څه کولی شي؟ دې ملا ته ووایه چې په ګرنیټ ولګي، چې په ګرنیټ لګېدلی ته خو 2 ورځو له بار نه ځي. یو امام و هغه هم د دې تبلیغیانو خلاف چې کلي له به د شپې لاړو، سهار به چې راغی زوی نه به یې تپوس کولو چې څوک مړه مړه خو به نه وو. مطلب یې دا دی چې چېرته هغه کفن مفن خو چا راوړی نه دی، ته خو د مړو کارغی. نو چې څوک نیک کار کوي هغې ته هم مونږ هغه نه پرېږدو. کوشش کوو چې دا نیکي ولې. وي سی آرونه چلی مونږ نه یو ورپسې شي، بلو پرنټونه چلی مونږ نه ورپسې کېږي. ښځې بربنډې ګرځي ټولې شاملات دي، مونږ نه ورپسې کېږي. زامن ټول ګانډوان دي، مونږ نه ورپسې کېږي. ها جی، او که یو ښه کار پسې څوک روان شي مونږ ورپسې. تاسو د آینده نسل ګورئ ټول ډمان دي که نه دي؟ د شپې د هلکان ګوره، هر یو هلک چې ګورې د ویډیو
کیسټ به لاس کې نیولې، ټلویزیون به پوګه کړي، وی سی آر به پوګه کړي، کوړه به روان کړي، هغه پسې نه کې خزو له وګوره چې دا پلار رواني داسې برا داسې ته د اجرا غوندي داسې رواني او داسې درته وایي سویلې شي اشنه دلې اسپل کټت کېل ته دا دلمل کرانی سي هغه ورچاره ته ودلته یو لیوالې د خزو تور تر غاړه ودی مال سم به ورغاړي نه ودی نو لیوانې نه خو سم سړی خزي چین هغه په دکانونو ولاړی په سړک وګل دغه پسې نه کې او که خکار یو سړی کوي تاغه پسې شي دیو جنا عزیزانو سوچو زما عملی طور تبلیغ کې سوا د اجتماعګانو نه زنیم ګرځیدل خپل زما زامن دي کله کله پکې دي خو دا می ایمان دی چې دی وخت کې د زمکه د سر د پاسه که یو سړی شکل شان شوکت خبره اترې د مسلمان جوړول غواړي نو هغه یو دغه ډله ده ګوره بل نشته کدا څنګه ده یو ډله د روزه کې زما جمعات ته د عربو جمعات راغلی نو زه چې جمعات ته ورشم دوی وګورم بسترو سره داسې ناست دي اگر اخبار خبر را یاد شي چې ریون کا اجتماع جو تھا وہ کچھ بچھڑے ہوئے صحابہ نظر آتے بچھڑے اجتماع دا چې ولا کدا پاتې شوی صحابه چی بستری دی او پزمکه ناس دی لکه د یتیمانو پښنه په جمعه نو پکې دا ابوظبي او د سودان عربو پکې ځوانان لکان ځوانان یو پکې د مکه کې هغه رسول الله صم په کانو پکې وشته یو پکې د طائف نو مانه پښتنه وکړه عربي کې او د ابوظبي او د سودان او د طائف نه راغلي بجلیګر مولا په جماعت کې تبلیغ ایلم امریکای پیسې استولې سودان ته چل تلار شي د بجلیګر مولا جماعت کې تبلیغ وکړي دا څه سړی توپ درته په سړی ځامن و قسم په خدای دې چې چاته ګوره د سړی زوی نه دی مانه تپوس کوي چې یا شیخ اسأل منك مسألة واحدة یو مسئلې تپوس فاسألني یا شیخ فاسأل بعینیه پسترګو تپوس کو ما ته وایي چې مل معنا للاسلام والایمان مل معنا د اسلام او د ایمان معنا څه ده ما ورته وی چې معنا الاسلام والایمان هما اسمال عشق فی قلب المؤمن دا دوارا نامی دی د عشق او د مینې د مسلمان پړک اسلام څه ته وایي د عشق نامه ده د مسلمان پړک ایمان څه ته وایي د عشق نامه ده د مسلمان پړک ما ورته لیس معنا سوا د دین بل معنا نشته اسلام څه ته وایي
یو خاص مینه ته وایي چې پړه کې دې پیدا شي. اوس ګوره د اسلام معنا څه کوي علما؟ گردن نهادن من احکام الله تعالی ورسوله، د خدای او د رسول حکم ته گردن یې خول دته اسلام. نو چې داغي حکم ته د گردن کې خو پړه کې دي داغي مینه پیدا شو. سړی خداغه چا خبره تا سرګ دی چې داغه متعلق پړه کې مینه یې کړي، چې دا چا متعلق دړه کې مینه نه دا خبره ته بتوقع کیږي یا به سر کې تصور نشي. ما ته وایي چې ليس معنات من ليس معنا سوا بل هو وجع في قلب المؤمن. اسلام یو خاص درد دی چې د مسلمان پړه کې پیدا شي. وجع ته خو دی بوزا کنه چې دا څوک دی له امریکای نه پیسې راځي چې عربه کې دوه خبرې ورسره نه. خدا محمد خان صاحب واعظان دي. محمد خان صاحب یو مولا تقریر کولو چې یو عرب راغی ورته چې یا شیخ فتركني انا اسال من الناس اذهب الى مكه ليس معي الزاد والراحله. نو دی ورته چپ کرو. نو ورته چې یا شیخ انا لا ادري اي شيء چپ کرو. قلت لك فتركني انا اسال من الناس. دی بیا ورته چپ کرو. دا زمونږ تی ولا بوزه یو پینځه خبرې ور سره عربي کې خبره دادا چې هغه د ابو زیبی او د سودان عرب چې دي زما په دی یو ټکی لیونی شو چې واقعي دا یو خاص درد چې مونږه د سودان او د ابو زیبی نه تر دې او رسول بیا دې روزه ته ګور. روزه به څوک د کوره بار تیرې دې روزه ته نه چې زره وته ما 2 غنټې مې ور سره تیرې کینو بار را پسې را منډه وای. عزیزانو عرض مې داو چې د اسلام والله العظیم قبل معنا شتا بل ترجمه نشتا. د لا اله الا الله محمد رسول الله بل معنا نشتا. هغه ماتوریدیا او فستوایاو دا د علم کلام علما چې دي دا کچاته اشتباهي بیا د ما سره ځان له خبري چې دلته د ماتوریدیا او سمانات نامه عقیده دا او د فستوایاو څخه عقیده دا یا د جبریاو څخه عقیده دا ما سره ځان له خبري د لا اله الا الله بلا معنا نشتا جیس نشتا مگر کشتنو الا الله بل څوک نشتا. او محمد رسول الله نشتا مگر الله دے او محمد داغه پیغمبر دے. استبت سکے من یطیع الله والرسول چاچ د خدای او د رسول اطاعت وکړو نو فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. د دې دواړو په تابعدارۍ کې به دې خلق سره وحسن اولئک رفیقا. الله وی د دینه خد دوستان به نور څوک والکا ته چې په جنت کې خدای سره او رسول سره یو ځای دینه خلق به بل څوک تا خو چا ډیره په مینا کړی دا غینم منډه وهي چې په مینا دی راوړي دي هغه مرامیان دي ته په اور کې پروت دي. خپل زامنو ته وګورئ، خپل خزو ته وګورئ،
خزه دې په یو منډي وای زامن دې په بل منډي وای تا نه بیل چې دې کوچوان جوړ دې په بیل واګي وਹੀ منډي وਹੀ خدای په قهر اخته وحسن اولئک رفیقا بڅوکی الله بی انبیاء بی دغه نیکان بی شهدا بی خدای وی دینه خډاله به بل څوکی عزیزانو عرض می داو چې دی وخت کې وخت د خدای درکې اوسګار ته